وسيب الباب شروع باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. یو بل باب نوې خبره شروع شو، نوې موضوع. وایي د هېڅ سړي مخې ته دی د پردی ښځې اوصاف نه بیانېږي، د دې نه منع راغلې ده. پردي سړي ته به د پردی ښځې اوصاف او محاسن نه بیانې چې ویښتې داسې دي، رنګ یې داسې دی، ونه یې داسې ده، قد و قامت یې داسې دی، مانده ده، غټه ده. خپله ښځه به هم خپل خاوند ته د پردی ښځې صفات نه بیانوي، دې نه منع راغلې ده. که چېرته کې شرعي حاجت پېښ شو دی ته، که شرعي حاجت پېښ شو دی ته نو بیا صحیح ده. لکه شرعي حاجت به د نکاح کولو، یو مشره زنانه لاړه شي او یو جینۍ ګوري، نو هغه بیا راشي او بیا د خپل زوی ته، وراره ته، ورور ته بیا د هغې اوصاف بیانوي چې ونه یې داسې ده، رنګ یې داسې دی، سترګې یې داسې دي، ویښتې یې داسې دي. نو دغه ځای کې اجازت شته دی چې د نکاح اراده وي، او چې د نکاح اراده نه وي نو هسې د پردی ښځې اوصاف بیانول دا زمونږ او ستاسو په شریعت کې څه منع دي. خدای دې مونږ هم منع کړي، مونږ به کله منع کېږو. 1942 نمبر حدیث دی، 1742 نمبر. عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال، دا حدیث زمونږ سردار سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. قال فرمایلی دي، قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي، لا تباشر المرأة المرأة، یوه زنانه دی بلې زنانه سره بدن نه لګوي، فتصفها لزوجها، چې بیا دا راولګي او لا خپل خاوند ته د هغې اوصاف هم بیانوي، کأنه ینظر الیها، داسې اوصاف ورته بیانوي چې ګویا هغه خاوند ورته ګوري. کله کله یو منظر چې بیانېږي نو هغه داسې بیان داسې وي چې ګویا د اورېدونکي هغه منظر په سترګو ګوري، داسې ورته بیانوي. متفق علیه حدیث ته امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری شریف کتاب النکاح باب لا تباشر المرأة کې ذکر کړی دی. مسند احمد کې امام احمد رحمت الله علیه په پهلنی جلد کې په 3609 نمبر باندې دا حدیث ذکر کړی دی. امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن حبان، مصنف ابن ابي شیبه او دغه شان امام بهقي دي ګڼو حضرات محدثینو دا حدیث په خپل د حدیثو په کتابونو کې راوړلی دی، ذکر کړی دی. حدیث څه دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي یو زنانه دی بلې زنانه سره داسې نه لګي چې هغه بیا راولګي او د دې ښځې اوصاف خپل خاوند ته بیا بیانوي او هغه خاوند یې ګویا ورته ګوري. دا بدن چې کله د بدن سره ولګي، دا معانقه غاړه ملاول، په دې کې د وجود د ټولو اندامونو پته لګي بیا چې پوست دی، وجود نرم دی، سخت دی، غټ دی، مانده دی، دا پته لګي. او بیا دا دومره بد اخلاقه ښځه، بدخویه ښځه چې بیا بې شرمه او بد اخلاقه چې خپل خاوند ته دغه پردی ښځې اوصاف بیانوي چې جینۍ ده، ځوانه ده، داسې ده، نرمه ده، پسته ده، غټه ده، مانده ده. و یو خدا بې غیرتي، بې شرمي، بد اخلاقي هم ده، دا ډېر عیب دی. بل خطره ده چې هسې نه د دې د خاوند دغه پردی ښځه چې دې ورته د هغې د جسم حالات بیان کړه، هغه کشش او خوبصورتي چې دا ووري، هسې نه چې هغه خپله کړي او دا کچې کړي او پرېږدي، دا خطره ده ورکړي. که نه نو کم سے کم د خاوند ذهن خو ګنده شو، د خاوند ذهن ګنده شو. داسې ښځې خو به خیر نه چې هغه د پردو ښځو صفات خپل خاوند ته بیانوي. خو بهرحال نبی علیه السلام روکتام کړی دی د دې. اوس تاسو راشئ د دې نه اندازه واخلئ، وي یوه ښځه د بلې ښځې په نادیده چې منظر ګوري نه، ورته د بیان نه کوي چې بیا په خیالاتو کې دی هغه ځان ته مخې ته کوي. نو اوس به د دې شیز په باره کې څه وی، د ټچ موبایل په باره کې، د ټچ موبایل په باره کې به څه وی چې سړی راولګېد او پردی ښځه ورکې ګوري. او یوازې مسلمانه ښځه پکې نه، یهودنه ښځه هم پکې شته، سیکڼه هم پکې شته، عیسایان هم پکې شته، پوره سنیما ده که نه. اوس خو یې باقاعده تارونه کورونو ته لاړل، انټین یې ولګېدې. الله پاک دې دې خبرو ته مونږ ټینګ کړي او د دې خبرو باندې د الله پاک مونږ او تاسو ته عمل اسان کړي چې پردی ښځه ورکې ګورم بیا، او سړی دا ښځه ورکې لګیا ورکې پردي هلکان ګوري، بسترو ته رالو، کورونو ته رالو، او کمبلې ته راورسېدو، ګاډي ته راورسېدو. داسې مسلمان د کافرانو په هېڅ هم نه ووالی تر اوسه وخته پورې، ډېر ورته تاوېده را تاوېده، دا کبډ مار نه یو بل ته چې تاوېږي را تاوېږي چې کوم ځای نه بیا رانیسم. او ولا چې دا شی راوتی دی که نه، نو دا خنجر نه دی، خنجر پیچکوزه، هغه یې راته د ملا په دې تیر کې راوټومبله، بس اوس خوځېدی نه شو، د ملا په تیر یې وهلي یو. تاسو د مسلمانانو خپل دا ښکلی تاریخ وګورئ که نه، چې دې مونږ ته ډېر تاوېده را تاوېده لکه د کبډ مار غونته، خو وسې را باندې نه برېدو، وسې نه برېدو. او داسې کار یې په دې شي سره وکړو چې لکه پیچکوز یې د دې ملا تیر کې راته راوټومبله. ډېر خوش قسمته به ترې بچي. دې وجې نه زمونږ استاد محترم حضرت مفتي صاحب فرمایي دا دعا کوئ چې یا الله عرب عجم، تعلیم یافته بې تعلیمه،
الکان جنکه نارینه زنانه عالمان امیان یا الله د موبایل د شر نه د موبایل د فتنې نه بچ ګورئ دا دعا چې کو کنه نو کم از کم دومره کار بوشي چې دا کم د اوسنی د بال بچدار او د مشران دي کنه د نیکونه او سپینګری دا به خدای د دې نه بچ کله هر وخت موږ دا دعا کو کنه نو بیا به د نوسی جرأت نه کیږي چې تو ګوره ورکه کنه دا خاکا دا کاته داغه به جرأت نه کیږي چې لګه دړه قدم کا کوم زبته بچ شمه خو پیسې مولې دلې او کنه سس شوم یقین کنه وسې در پسې وروړي تو ګوره پک وروړي کنه وروړي او چې یو ځل وروړو په بل دل بس بیا خبر او کاته خطا شوی الله پاک دې زموږ استاد حفاظت وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک دا روزه را روانه ده کنه نو روزه څه ته وایي او د روزې نیت سره ماشاءالله تاسو ټیک کو درې خبرې دي ښا اوس بیا یو صحیح کورونو کې بیان کوي چې نن څومره مړ ژوند دي تاسو یې کنه او چا سره مخ کېږي هغه ته پیله وای روزه څه ته وایي او بیا ورته وای روزه دی ته وایي روزه څه ته وایي که درته وویل خو ډېره خلک خو بیا ورته وایي راشه چې اوس راته وښیه مثبته خبره خو نه ده د صبح صادق نه تر نور پرېواته پورې دا ټکي را سره ووایي دا یاد شو د خوراک څښاک او د جما نه د روزې نیت سره پرهیز کولو ته روزه وایي او صبح صادق نه در نور پرېواته پورې د خوراک څښاک جما نه د روزې نیت سره پرهیز ته روزه وایي دې کې بیا تفصیلات او خبرې شته خو که دا درې خبرې مې راله یاد کړي نو زه به ستاسو ډېر احسان ومنم او په دواړه جهانه کې به زه ستاسو احسان نه هېرو که راله مې یاد دا ټول وایي هغه باچا دغه باچا ولي رولي او داسې وایي داسې به نیسئ د دې سر نه چې دې ته وایي دې درېو خبرو ته دا د روزې تعریف دی دا تعلیم یافته ورته ډیفینیشن وایي دا د روزې ډیفینیشن دی واټ از فاست روزه څه ته وایي واټ از د ډیفینیشن اف فاست د روزې تعریف څه دی نو د روزې تعریف دغه دی د صبح صادق نه تر غروب آفتاب پورې تر نور پرېواته پورې د روزې نیت سره د خوراک څښاک او د جما نه ځان ساتلو ته روزه وایي الله هم په خوږ ایمان خوشحاله